السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو په چهارسده کې دغه د څلورو کالو ماشومه مریم سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی عزتمنو چې ظالمانو بې دردۍ سره وچلې ده راځئ مینوله ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نښانې ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو هره ودان چې بې ګناه مړه کېږي چې تېره ورځ څنګه عزتمنو دغه مریم ماشوم چا نامعلومو کسانو بې دردۍ سره وژل ده چې تر اوسه پورې قاتلان هم لا نه دي ګرفتار شوي ډېر د رپوټونو په وینا باندې دغه ویل کېږي چې عزتمنو قاتل ګرفتار شوی دی هغه د دوی خپل رشته دار دی په مینهوالو دغه کې څه رښتیا نشته دی دغه خبرونه دروغ دی دغه ماشومې سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی د دغې ماشومې نن هم عزتمنو مور په سرو سترګو باندې جاري ځکه عزتمنو چې دا د مور او پلار یوه مشره لور وه او ډېره مینه ناکه وه ټول خاندان ورسره عزتمنو مینه ساتله عزتمنو د پلار د خولې دغه وینا ده چې دی له ما امونه واخیستل ما ته زه چې کور ته ځه او زه واپس راځم مینهوالو پلار ګنټه نیمه بعد واپس کور ته راغلی دی ورته ویل ده چې مریم نه ده راغلې وایي نه بس سمدستي پلار یې منډې کړې دي بازار ته تللی دی چې کتلې دي نو ځای په ځای اعلانونه کړي دي خو مینهوالو مریم نه ده پیدا شوې مینهوال چې چراغ ظالمانو چې چېرته کې اعلان اورېدلی دی نو مینهوال دغه ماشومې نه یې سر جدا کړی دی او وجلې ده او په ځای باندې پرېښې ده چې عزتمنو دا بیا د شپې 2 بجې بیا دغه ماشومې لاش پیدا شوی دی الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي